بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې موږ دوې حصې ویلو، د خاوند او د زوجې ده. نو خاوند دوې حصې وي، نصف او ربع وله، او د ښځې د ربع او ثمن وله. شرط چې کوم دی هغه د اولاد وجود ولو یا نه وجود ولو. که وجود ولو وینې بیا خو کم حصه وړله، او که اولاد نه موجود ده بیا زیاته حصه وړله. اوس راځو موږ لور لره. یو دا زده کړي هغه ذوی الفروض سببي ولو، دا ذوی الفروض نسبي دي. ده ځکه خاوند او زوجه چې کوم ده دا په سبب د نکاح سره د یو د بل څخه د حصه وړی سي. او ذوی الفروض نسبي څه معنی چې ګوره لور سوله د پلار څخه حصه په دغه باندې فرشته د نسب باندې وړي، او دا رقم دا نور چې کوم را روان دي پلار سلو پلار سلو مور سوله، د هغه ذوی الفروض نسبي دي چې د نسب په اعتبار باندې د انسان څخه هغه حصه وړي. هغه ذوی الفروض سببي سلو ځکه نکاح سبب پکې راغلی دی، د هغه وجې چې کوم دی هغه یو د بل څخه حصه وړی سي. او دلته چې کوم دا نسبي د نسب پر بنیاد باندې چې کوم را روان دي، نو ذوی الفروض دوه قسم، یو سببي دي یو نسبي دي. سببي کې نور هم راځي، خو دلته موږ خالي دغه دوه وویلې. اوس چې کوم دی اوله په ذوی الفروض کې درېیمه حصه چې کوم ده یا درېیم د ذوی الفروض وارث چې کوم دی هغه لور ده. لور چې کوم ده دا څو حصې وړي؟ دوې حصې وړي. ثلثین